الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران ملګرو دا خو زموږ د مسلمانانو عقیده ده چې کوم ځای کې د چا مرګ لیکلی شوي هغه هغه ځای ته ځي یعنې تاسو اوس وګورئ په امریکا کې دا مسلمان پلار او زوی 15 کروڑ روپۍ ورکړلې او د سمندر په ګهرایۍ کې د دوی مرګ لیکلی شوی دي نه هلته ساه لاړه لکه د مرګ چې کوم ځای لیکلی شوی د هغه ځای ته به دوی پیسې هم جمع کړې 15 کروڑ روپۍ او دوی هلته لاړه او هلته د سمندر په 3800 فوټ ګهرایۍ کې د دوی نه ساه لاړه ده او ملک الموت پته هلته ولاړو نو ګرانو ملګرو د چارسدي سجاد خان اخبار فروش پرون د ګرمۍ د لاسه اکسرو شوې ده هارټ اټیک شوی دی وفات شوی دی هغه بیګا 8:30 بجې جنازه وشوه هغه خور دوست پرلی شو الله تعالی دې د مرحوم جنت الفردوس نصیب کړي او الله تعالی دې پسماندګان له صبر جمیل ورکړي خو زه حیران یم په ټول ملک کې بس چې چرته آفت راځي لکه سیلاب راغی په چارسده کې نو ګورنمنټ په سطح دونه کارونه نه دي شوي تش کمبلې راغلي یا لوټو یا بالټۍ یا جام تقسیم شوي دي جماعت اسلامي 100 کورونه جوړ کړل او سیلاب زدګان له ورکړل دا د پاکستان په تاریخ کې تاسو وګورئ داسې به حکومت هم نه کړي چې فری کورونه خلکو له ورکړي اوس پرون چې کم دی جماعت اسلامي ول اعلان وکړو چې د سجاد خان د بچو د تعلیم خرچه د چای روټۍ خرچه خوراک سکاک جامه جوړه دا به ټول جماعت اسلامي کوي زه پی ټی آی والته یو ریکویسټ کوم چې تاسو ته خدا خان صاحب یو د کینسر هسپتال ښکاري شوکت خانم هسپتال $5 ارب سالانه هغه د بین الاقوامي سطح باندې خیراتونو زکاتونه هم راټولي دلته په پاکستان کې هم خیراتونو زکاتونه راټولي خو تاسو ته د جماعت اسلامي په هر ضلع کې الخدمت هسپتال شته په هر ضلع کې چې چېرته آفت راشي مصیبت راشي زلزله راشي سیلاب راشي په هغې کې جماعت اسلامي ولا خدمات کوي نو داسې خو نورې پارټۍ هم شته جماعت اسلامي نه علاوه مسلم لیگ شته جے یو آی شته ان پی شته هر پارټي په خپل ځای باندې کار کوي خو چې تاسو خدمات وګورئ نو والله زه هم که تاسو په خدمت وټ ورکوو نو بیا عمران خان نه پکار بیا پکار دی تاسو جماعت اسلامي له وټ ورکړی وي په هر ضلع کې د دې هسپتال شته په هر ضلع کې د دې خدمت سنټر شته تاسو وګورئ نو زموږ دا خلک په سوچ دی باندې نه کوي چې دې سړي په کار مونږ له کړی په دې ضلع کې کار کوي دې مونږ له په دې علاقه کې کار کوي د لوټ ورکوو د عمران خان پارټي ولې مشهوره وه دلته به ښکلې جینکۍ راتلې په زمان پارک کې بډي چوک کې په یو ځای په بل ځای کې په اسلام آباد کې به ګډېدې دا هلکان دا یوت یې وګورئ دوی به صرف دغې له تلل کنې تاسو وګورئ ګلچا چې کوم دی د پېښور اجلا دی د مردان اجلا دی د هغه 3 میلیون فالوورز دي یعنې 30 لاک کسان د هغه فالوورز دي نو تاسو وګورئ چېرته ډانسران وي ډمان وي یا جینکۍ وي یا د خپل جسمونه فحاش پهلاوي دغه تاسو کو دغه په میلیونز کې فالوور دي چېرته سم خلک وګورئ علما وګورئ خدمت والا خلک وګورئ د هغې به بالکل فالوورز نه نو زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې آینده انتخاباتو کې جماعت اسلامي هېره نه کوي او خو ښکلې په اتفاق سره ولوټ ورکړي او ډېر محنت کوي او ډېر ښکلي کارونه کوي والسلام